شو. یو ورځ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بره وخته، دویم چت کمره کې وده شو، لاندې دروازه وټکېده. امام صاحب راکوز شو، دروازه یې کوله وکړه، یو ځوان ولاړو. ورته وی بچیه ولې؟ وی صاحب د یو مسلې ضرورت مې دی، مسلې تپوس درنه کوم. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته ونه وی چې صاحب نه راوځي، نه دی اوزګار، د شپې خوب نه دی کړی، د ورځې درس کړی دی، دغه ټیم یې د آرام دی، ټولو خلکو ته پته وه. امام صاحب ورته فرمایي ښه بچیه وایه څه مسله ده؟ ورته وی صاحب رانه یېره شوه، مسله رانه یېره شوه. وی ښځه بچیه چې کله درته یاده شي نو بیا راشه. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بره وخته، کمره کې ویده شو، بیا دروازه وټکېده. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بیا راکوز شو، څنګه سترګې خوب ته ورغلې وې بیا راکوز کو. ورې کولو که سړی ولاړ دی. ورته وی بچیه ولې؟ وی تا وی چې مسله درته یاده شوه نو راشه. نو مسله راته یاده شوه نو راغلم. وی وایه بچیه؟ وی رانه یېره شوه. که مونږ او تاسو وی چکونه هم پې لګولي وو که نه چې دا ته څه کې؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته وی زه بچیه چې کله درته یاده شي بیا راشه. لاړه بره بې سر کېښو، سترګې مبارکې چې ورغلې، 10 منټه بعد بیا دروازه وټکېده، بیا راکوز شو، ګوري سړی ولاړ دی. ورته وی ولې بچیه؟ وی تا وی چې مسله درته یاده شي نو راشه. ورته وی وایه؟ وی رانه یېره شوه. وی ښځه چې درته یاده شي نو بیا راشه. دریم کرته م ورته وایي ما نه یېره شوه، بیا به راوخته، بې سر کېښو، سترګې مبارکې چې ورغلې، بیا دروازه وټکوله. څلورم کرت بیا راکوز شو. ورته وی وایه بچیه؟ وی تا وی چې مسله درته یاده شي نو راشه. نو مسله راته یاده شوه. وی څه مسله ده؟ وی مسله دا ده چې دا تشه او دسماتی خوږي که تریخي؟ دا اوس مسله ده. تشه او دسماتی خوږي که تریخي؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته نه غوسه کېږي، تندی ورته نه تریوی، غوسه ورته نه کوي. ورته وایي بچیه ابتدا کې خوږي، انتها کې تریخي. تازه تش او دس چې څوک مات کي نو خوږي او وروستو بیا تریخي. سړی ورته وایي وی دا خوږوالی او تریخوالی دا خو د سکې او د خوراک نه معلومیږي. معلومیږي دا چې ټول عمر د متیازې څکلي دي. تا لکه چې ټول عمر متیازې څکلي دي. امام صاحب داسې سړی نه و لکه موږ او تاسو چې امام ته خبرې کوو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د زمانې مالداره سړی مو، د زمانې مشر سړی مو، عقلمند او ذی نسب سړی مو. غریب نه و چې خبرې ورته کوو، هیڅ ورته ونه وی. ورته وی بچیه نه ستا خبره خو صحیح ده چې دا تریخوالی او خوږوالی دا د خوراک نه معلومیږي، کله کله د تجربې نه معلومیږي. کله چې انسان متیازې وکړي اول ورته مچان راځي، نو دا مچان خوږ سیز ته راځي. نو ما د دې نه معلومه کړې ده چې دا خوږې دي، او وروستو چې هر شی تښتي نو ما وی چې دا ترخې دي. هغه سړی ځوان ورته وایي وی قسم دی تا وګټله او ما وبېلله. وی څنګه؟ وی هلته دکان کې ما سره یو ملګری ناستو، زما او د هغه په یو مسله باندې بحث راغی. ما ته وی ملګریا په دې ټوله کوفه کې په علماو کې صبرناک سړی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی. وی ما ورته وی نه، صبرناک سفیان ثوری صاحب دی، دا مې یو لوی عالم دی. ما سفیان ثوری یادو او د ته یادولې. راته وی ورشه تجربه وکړه کنه. مسله راته وښوده، راته وی چې دی د شپې خوب نه کوي، سار درس کوي، د خوب او د آرام ټیم د ماسپښین د مونځ نه بعد تر مازدیګره پورې دی. که دغه ټیم ته خطا شي دی بیا بیګا ته بیا خوب نه کوي. نو دغه وخت د غوسې دی. ما ته 4 کرته راکوز کړي، لیکن په تندي مې درته تریوالی او خفګان ونه لید. 5م 4م کرت باندې مې درنه د یو بیکاره مسلې تپوس وکړه.
متیازې خوږې وي او که ترخې وي. ما وی اوس به غوسه شي لیکن ته غوسه نه شوې. بیا مې درته یو بیکاره خبره وکړه چې ټول عمر تا متیازې څکلې دي لیکن ستا تندي کې خفګان رانغی. معلومیږي دا چې په علماو کې تحمل والا صبر والا دی.